د نبي عليه السلام ګواهي دغه ټکو ورکړه چې د پلاس کې نبي عليه السلام لیدلې هم نه وي. موږ تاسو د هغه پیغمبر امتیان یو. موږ تاسو د هغه پیغمبر امتیان یو. د هغه پیغمبر امتیان یو چې یو پر په صحرا کې روان وو. یو وسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه او په صحرا کې ورته تقاضا ضرورت شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي وایي ما ته خو تقاضي ضرورت شو. هغه ورته فرمایي په دې صحرا کې به چېرته کښېنې؟ په صحرا کې به داسې ځای خو نشته چې هلته ته پناهي وکړې، پناه کښېنې. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي هغه مخلوق ونه څه ده؟ هغې ونې ته ورسه او ورته ووایه چې محمد دې غواړي. هغه بلې ونې ته ورسه هغې ته ووایه چې محمد دې غواړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی هغه ونې ته یې وفرمایل چې محمد دې غواړي. ونه په منډه ورته راغله، بله ونه په منډه راغله، بله ونه په منډه راغله او حضور صلی الله علیه وسلم یې پناهي وکړه. حضور صلی الله علیه وسلم خپل قضایي حاجت هلته پوره کړ او هغه ونې بېرته خپل ځای ته لاړې. موږ وایو تاسې د هغه پیغمبر امتیان یو. موږ وایو تاسې د هغه پیغمبر امتیان یو چې یو بانډچي سړی راغی، یو کلیوال سړی راغی، د اسلام نه ناخبره سړی راغی. نبي علیه السلام ته فرمایي وایي دا مړ ځناور مې پروت ده چې هغه هسته ځناور و، وایي دا پروت ده او که دې ځناور دې تا ګواهي ورکړه زه په تا باندې ایمان راوړم، زه مسلمان کېږم. نبي علیه السلام ته فرمایي چې ټیک ده. ځناور ته وایي وایي زه څوک یم؟ ځناور ورته وایي وایي ته محمد یې، ته محمد یې، صرف په دې اکتفا ونه کړه چې ته محمد یې. نبي علیه السلام ورته فرمایي وایي ښه نور ووایه، وایي نور چې څوک تا مني، څوک په تا چا په تا باندې ایمان راوړی او څوک تا مني او څوک چې تا په لاره باندې صحیح روان دي د هغې لپاره دواړو جهانونو کې کامیابي ده. څوک چې تا نه مني، څوک چې تا لارې نه هټ کړ رواني په دواړو جهانونو باندې رسوا ده، دواړه جهانونه یې خراب دي. چې دا خبرې کله دي کلیوال دي بانډچي دي دې کس واورېدلې هغه ورته فرمایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه هلته ایمان په نبي علیه السلام باندې راوړ. دا د موږ یې داسې پیغمبر ده، د موږ یې داسې پیغمبر، داسې پیغمبر چې له حضرت عایشې نه چې د موږ یې داسې ټول د امت مسلمه مور ده. له هغې نه یو صحابي پوښتنه کوي وایي نبي علیه السلام په کور کې څرنګه وو، د نبي علیه السلام اخلاق څرنګه وو، د نبي علیه السلام ژوند څرنګه وو. هغه حضرت عایشه ورته فرمایي وایي د نبي علیه السلام اخلاق قرآن وو، د نبي علیه السلام اخلاق قرآن وو. نبي علیه السلام دومره یو د اخلاقو مجسمه وه، صرف بهر به د اخلاق نه استعمالول، په کور کې هم د اخلاقو سره د اخلاقو متعلق ژوند تېراوه، بهر هم هماغسې ژوند تېراوه. اسلام ډېر یو د علماء سره کوم وایي ډېر اسانه ده، خو د اساني مطلب دا نه ده چې بس څه کوه هغه کوه. د اساني مطلب دا نه ده چې څه دې په زړه غواړي هغه کوه، صرف کلمه ووایه چې لا اله الا الله او هر څه کوه. نه، د اسلام شرایط، د اسلام قوانین دا دومره سخت دي، دومره سخت چې بالکل که په هغه شرایطو باندې ته لاړې کامیابي حاصلې، که په هغه شرایطو باندې لاړې نه کامیابي دې ډېره مشکله ده. نبي علیه السلام فرمایي چې په دې میاشت کې الله رب العزت هر چا ته مغفرت کوي، هر انسان ته مغفرت کوي چې په خوله یې کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، هر چا ته الله رب العزت مغفرت کوي. څومره اسانه شو، ډېر زیات اسانه شو. لیکن یو خبر واورئ، دا اساني دا نه ده چې بس دې نه موږ تاسې فایده واخلو. نبي علیه السلام فرمایي د چا په زړه کې د بل مسلمان لپاره، د چا په زړه کې د بل مسلمان لپاره معمولي خفګاني، معمولي ورته په زړه کې بدایي، معمولي ورسره په زړه کې دښمني، الله رب العزت په دې مبارکه میاشت کې هغه ته مغفرت نه کوي. موږ تاسې خپل زړونه وګورو، موږ تاسې خپلو سینو ته سوچ وکړو چې موږ تاسې د ورځې له خلکو سره څومره بدي، څومره دښمني، څومره د یو مسلمان د بل مسلمان زړه خفه کړو، د یو مسلمان زړه دې څه خفه کړو، داسې سوله خانه کعبه دې څه ورانه کړه. الله رب العزت د انسان دا زړه دا له خانه کعبې نه هم ډېر بهتر دی. مسلمانانو ډېره
مبارک میاسته او ډېرې مبارک شپې دي او چند شپې پاتې دي یو څو شپې علما خو فرمایي یویشتم دی لیلة القدر ده دویشتم دی لیلة القدر ده پنځویشتم دی لیلة القدر ده نه دا بېشکه دی لیلة القدر دی نو هره شپه دی لیلة القدر ده د رمضان هره شپه دی لیلة القدر ده خو څوک یې وپېژني د رمضان هره شپه دی لیلة القدر ده خو څوک یې وپېژني او څوک عمل ورکړي وکړي د ماخوستن لمانځه نه بعد ناسته دا بالکل په اسلام کې نشته لیکن چند مجالس دي څو ځایونه چې په هغې کې سړی ناسته کولی شي الله رب العزت قرآن کې فرمایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ورځ دې داسې دا د معاش لپاره ده رزق وګټه شپه دې داسې چې ده هغه د خوب لپاره ده قرآن کې الله فرمایي موږ تاسې د هر قرآن خلاف ورزي کوو د هغه قرآن چې الله رب العزت صریح الفاظ ویلي وجعلنا الليل لباسا شپه دې تاسې د آرام لپاره ده د شپې به تاسې خوب کوئ د شپې به لهو لعب نه کوئ د شپې به په دې به شپه نه سبا کوئ څو درې بیا پسې مې ته نه سم راځي کېدلی نه څو شیان داسې دي علمي مجلس کې کېناستلی شي یو ځای د علم حلقه لګې نه وي علما ناست دي دیني خبرې شروع وي دیني مجلس شروع وي هلته کې کېناستلی شي یو ځای ته غواړې چې زه عبادت وکړم زه نوافل وکړم زه ټوله شپه تلاوت وکړم ته کېناستلی شي له دې نه علاوه بل یو ځای د شپې ته نشي کېناستلی دا مبارکه میاشت زه او ته د شپې څه کوو زه او ته شپه په کور تېروم نه لاړ شو بازار ته کرکټ کوو زه او ته شپه په کور تېروم نه لاړ شو په دارو کې ناست شو ولې سینګه په سینګه ته نه شو راځي کېدی دا د ورځې دا دومره سختي چې موږ به تاسې په ځان تېروو لوږه تنده تکلیفونه چاته ضرر نه شو رسولی ولې نه شو رسولی الله رب العزت دا میاشت چې نازله کړې ده دا میاشت راوستلې ده د دې لپاره د ورځې به ته وږې د ورځې به ته تږې لیکن دا دومره سختي چې ته په ځان تېره کړې او بیا د شپې ټوله شپه ته په لهو لعب کې تېره کړې د ورځې تا ثواب چېرته لاړ هغه د شپې د تا ثواب چېرته لاړ شپه خو چې لیلة القدر ده په دې لیلة القدر ته څه عبادت کې وکړه چې شپه ته ویښه تېرې د دې لپاره ویښه تېره که څه عبادت کې وکړې نه د دې لپاره چې ته لهو لعب کې تېره کړې نو لهذا ډېر مبارک مجلس ده بېرته به راتاوسو یو ټرم به راواخلو ډېر مبارک مجلس ده او پکار ده یو څو شپې دي ښې رڼا یې تېرې کوي او ښه عبادتونه ترې وکړئ شاید چې الله رب العزت موږ داسې ته بښنه وکړي ورنه د هر انسان د خپل زړه معلوم ده هر انسان د خپل د دماغ معلوم دي چې د ما له چا سره بدي ده د ما له چا سره دښمني ده د ما چا ته په زړه کې بد راځي څوک مې د زړه بد راځي چا سره د ما دښمني ده په زړه کې چا ته د ما تاسو ته مخکې وویل چا ته په زړه کې معمولي یو دا دې په سوچ کې سیاره دا سړی خو ډېر بېکاره سړی ده الله رب العزت دې نه معاف کړي نه دې معاف کړي ولې یو انسان الله رب العزت ته ډېر محبوب ده ته الله رب العزت نه ډېر پوهېږي چې دغه انسان زړه ازاروي یا په هغه انسان د هغه زړه ته خفګان رسوي او هغه خپل زړه ته خرابوي الله رب العزت دومره انسانانو دومره قریب له موږ متاسف ده یو صحابي نبي علیه السلام پوښتنه وکړه وایي الله رسوله الله رب العزت چېرته ده حضور صلی الله علیه وسلم دا ورته ویلی شو چې په اسمانونو کې ده لیکن حضور صلی الله علیه وسلم جواب ورنه کړ فورا الله رب العزت وحی رانازله کړه الله رب العزت فرمایي واذا سالك عبادي عني فاني قريب زه قریب یم قریب څه شته قریب هر هغه شي ته استعمالیږي چې تا ته نور له هغې نه نږدې بل شی نه وي قریب هر هغه شي ته استعمالیږي چې تا ته نږدې د هغې نه بل شی نه وي الله رب العزت چې دومره موږ تاسو ته قریب ده دومره موږ تاسو ته قریب ده ولې موږ تاسو زړونه خراب کړو ولې موږ تاسو ګناهونه وکړو د دې مطلب تاسو چې موږ له یو چا نه پټه ګناه وکړو د انسانانو نه موږ شرمېږو له خدای نه موږ نه شرمېږو له خدای نه موږ نه شرمېږو که له خدای نه چېرته شرمېدلی د قرآن په دغه آیاتو موږ تاسې عمل کولی چې الله رب العزت موږ ته دومره قریب ده چې موږ په هر چي کې الله رب العزت ویني چې په هر چي کې الله رب العزت ویني ولې بیا موږ تاسې
ولې بیا موږ تاسې بد عمل وکړو ولې بیا موږ تاسې الله نافرماني وکړو ولې بیا موږ تاسې د حضور صلی الله علیه وسلم نافرماني وکړو ولې بیا موږ تاسې د قرآن خلاف وکړو نه ده پکار نه ده پکار نن نه عزم وکړئ نن نه دا اراده وکړئ نن نه دا بالکل داسې سټمپ یې ولګوئ په خپل زړه باندې چې بالکل به چاته په زړه کې ملاوټ نه راوړو بالکل به چاته په زړه کې یو معمولي زره خفګان هم په زړه کې نه راوړو ولې چې مبارکه میاشت ده که چاته په زړه کې خفګان راوست بار بار دا خبره ځکه کوم چې څومره خبره تکرارېږي هغومره خبره په زړه کې ځای نیسي مونږ ته به مونږ د خپلو استادانو به فرمایل واذا تکرر تقرر څومره چې تاسې یو خبره بار بار کوئ هغومره هغه د انسان په زړه کې ځای نیسي هغومره هغه په ذهن کې خبره کېږي بار بار دا خبره ځکه کوم چې نن سبا مونږ تاسې ټول د دې خبرې ښکار یو اول زه بیا بل اول زه بیا دا نور ټول داسې پسې ځه هر انسان د دې شکار ده هر انسان بل ته په زړه کې کینه بغض حسد بالکل دا زړونه تر ډک دي لهذا مبارکه میاشت ده شپې سبا کوئ په عبادت ثواب کوي په عبادت ثواب کوي ورنه آرام سره ویده شئ له هغه شپې له ولعت نه تاسې دا خوب ډېر افضل دی دا ویده کېدل دی تاسې دا ډېر بهتر دی نو لهذا زړونه صفا کوي او د شپې صفا کوئ نو په عبادت سبا کوي او اخر کې بس دا ووایم دا متحققین حضرات دي د ټول جوماتوالو ته دعاګانې کوئ د ټولو کلیوالانو ته دعا کوئ چې تاسې هره دعا قبلېږي تاسې شپه او ورځ د الله په کور کې یئ د الله په کور کې زما په کور کې یو سړی ناست دی ما ته شپه او ورځ ناست دی او څه چې زه وایم هغه ما سره مني زه به ولې هره خبره څرنګه نه اورم زه به هره خبره په د سترګو باندې قبلوم نو تاسې د الله په کور کې ناست یئ د الله په کور کې ناست او الله ته شپه او ورځ زارۍ کوئ دې کلیوالانو په حق کې خدای ته سوال زاری کوئ خپل ځان په حق کې خدای ته سوال زاری کوئ د معاشرې لپاره سوال زاری خدای نه کوئ د معاشره صفا سي د حالات صفا سي د حالات برابر سي کلي کې حالات سره برابر سي الله رب العزت دې په دې خبرو باندې موږ ته استعمال کولو توفیق راکړي واخر دعوانا